دریم حق دا دی چې کله ماشوم پیدا شي نو ماشوم به په خپل غېږه کې ونیسي د غسل نه پس او به لام به پاک صفا به کی په خپل غېږه کې به ونیسي قبله رو بشي قبله ته به مخ کې د ماشوم په خیغ وخت کې به اذان وکړي او په غس وخت کې به اقامت وکړي ځکه چې کله ماشوم پیدا کېږي حدیث مبارک کې راځي دا شیطان دغه وخت کې موجود وي به د ماشوم باندې یو چونګار لګي چې څنګه ماشوم پیدا کېږي دا په جړا شي چغه وي دا په شیطان چونګار لګي په دې وخت کې دا کوشش کوي خپل دعوت ورکړي گمراهۍ طرف ته مایل کوي نو شریعت حکم کو چې کله ماشوم پیدا شي او پاک صفا شي نو فوراً باورتا په وخت کې اذان او کې اقامت پاو کې د توحید اعلان بوتو کې چې د شیطان د دعوت نه مخکې ته د الله توحید د وګونو ته ورسي دغه کلمات ورورسه چې هغه د الله په عظمت باندې دلالت کوي د الله کبریایي دا وخت کې ورواچي چې ګوره دنیا ته ته ګوره یو خاص مقصد لراغلي اسی عبس نه راغلي د دعوت توحید ایک مقر اقرار بکې دا نه چې ګوره الله پیدا کی او بیا د تندې بوتانو ته سر په سجده یې نو اول به وتجي په وخت کې اقامت اور اذان کې او د دې فائدې څه دي حدیث مبارک کې راځي مفهوم دا څه دی چې کله ماشوم ته وخت کې اذان وشي نو الصبيان یو مرض دی الله رب العزت دا هغه مرض نه محفوظ وساتي د دې اذان په برکت سره دکشان شیطان چې کله اذان ووري کنه او اقامت ووري دا شیطان تختی دغه وخت کو شیطان موجود دی د ماشوم په پیدایش په وخت کې او چې کله ته وته اذان شروع کی هغه او تختی د شیطان د وسوسو نه بچ شي دا ماشوم ډېر حکمتونه دی پکې سلورم حق دا د پمور او پلار چې کله ماشوم پیدا شي د خپل بچي با یو نیک بزرگ سړی لا یو بزرگ عالم لا به بوزي یو کجوره یا یو خوک سیز هغه لا باور کې چې په خپل خپل کې وچوپی نرمي کی او به ماشوم لا په خپل کې داغه صحیح سا ورواشه چې د دم مې دیتا ته یو بزرگ سړی لاړې اول لاړش نو د دې یو خپل اثر وي علماء لیکلي دی یو خود دې سره د دې ماشوم چې کله دا د مور پې راکاږي دا صلاحیت پکې پیدا شي د مور پې بسنګ راکاږي د خوراک چل وته زده کی د سره د خپلې پټې د خپلې رګونه تازه شي حرکت کې راشي او بل د نبی علیہ السلام مبارک سنت ته ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمای بمال الله بچی راکو فوراً میں د نبی علیہ السلام خواله یو چې جناب مال الله بچی راکو نبی علیہ السلام بل خپل نوم کې غوښتو د تبع ابراهیم وای او بیا کجوره مبارک په خپل کې لمد کړه ماشوم له ورکړه او هغه نه پسې وتا د برکت دعا وکړه دې حدیث نه معلومه شو چې ماشوم د لسوکرا ولی د برکت دعاګانې به مته کې ځکه همدا ماشوم به سبا مستقبل کې یا به بده منبر باندې ناشتي یا به بده مصلی باندې یا به یو انجینیر وي یا به یو ډاکټر وي په معاشره کې بدن نه یو سړی خامخا جوړيږي نو دا باندې کې انسان دی